څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم سورة حج دویشتم سورت دی ولسم سپاره ده 55 نمبر آیات د دې ځنا د سورت سرورم باب تر اخر د سورت پورې دا بیانې په دې کې ترغیب د هجرت ته د الله د دین لپاره به کله کله خپل وطن او خپل ملک پرېږدي او هجرت به د دې لپاره چې بیرته به جنګ کې نو ترغیب ال القتال د الله په لاره کې جهاد کول او د الهي نصرت اسباب هغه ذکر کوي دانګي عقلي دلایل هم پکې شته او بیان د طریقې د دعوت دی او دانګي جواب دی د اعتراضاتو د مشرکان والذین هاجروا فی سبیل الله هغه کسان چې هجرت کوي د الله په لاره کې هجرت د الله په لاره کې وکړو خپل ملک پرې خوستو ثم قتلوا او بیا دی وجل شو د بل چا په لاس په جهاد کې مړ شو دشمن په لاس باندې مړ شو او ماتو یا په خپل مر باندې مړ شو د مهاجر سره دا وعده ده لا يرزقنهم الله رزقا حسنا خامخا روزي ورکي الله دوی ته روزي خستا رزق ورکي الله دوی ته رزق خستا رزق حسن دی ته وای چې تکلیف کړهو پکې نه او هر وخت بهترین خوندور رزقونه الله دې ته ورکي او د شي رزقونه چې آی کې نقصان او مرض نه پیدا کیږي نو دا رزق هم دنیا کې دی هم په برزخ کې دی هم په آخرت کې دی د دنیا کې به هغه مناسب خوراک ورکي ته تکلیف نه دته صحتمند خوراک ورکي او دارنګ برزخ کې هم الله دته د جنت خوراک ورکي قبر کې او آخرت کې دا د الله وعده د مهاجر سره او هغه خلکو چې حقيقي هجرت کړي والله هغه ته تر اوسه پورې په دنیا کې خسته رزق ورکړي خسته خو خوشاله اسباب ته برابر وان الله له خير الرازقين او په دې یقین ولرا چې یقینا الله د غوړ رزق والا دی بیا په دې کې عموم دی قتلوا ماتوا مقتول او میت د الله په لار کې دا برابر دي لکه څنګه چې فضاله ابن عبید الانصاری صحابي نه نقل كأن المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل مقتول او میت د الله په لار کې دا برابر دي په اجر کې باج وینا مقتول اجر ډېر دی هغه چانه چې هغه په خپل مر باندې مړ شي میت روایت ابن ابي حاتم کې نقل دی پای کې دا سړي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي فمن مات مرابطا اجر الله عليه مثل ذلك الامر واجر عليه الرزق وامن من الفتانين څوک مرابط د الله په لار کې مرشي مرابط دی د اسلام کندهونه ساتي سرحدونه ساتي مرابط دی ته وایي چې د الله په لار کې جنگ ته ځان تیاری ډیری کوي سرحدونه ساتي نو که په خپل مر باندې مرشي الله هغه اجر او مغ شانتي ورکوي رزق ورکوي او د فتنو نه پامن استدلال به په دې آیات کې چې والذین هاجروا فی سبیل الله لا يدخلنهم مدخلا يرضونه خامخا داخل بکو من دوی هغه زیتا چې دی به هغه خوخی لا يدخلنهم
خامخا داخل وکو مونږ دوی مدخلن هغه ځای د داخلېدلو ته یرضونه چې هغه دوی خوښوي وان الله لعلیم حلیم یقینا الله خامخا پوی دی حلیم صبر کوونکی ذات دی ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذالک دا زیر او بشارت یقینی دی ومن عاقب چا چې بدلا واغستا بمثل ما عوقب به په شان د هغه چې دوی لره تکلیف ورکړی شوی دی خپل بدل واغسته مثل په مثل سره ثم بغي علیه به پاغه باندې ظلم وشو بغاوت به وشو لا ينصرنه الله خامخا مدد بکی الله دا ان الله لعفو غفور یقینا الله معافی کوونکې بخشش کوونکې ذات دی په دې آیات کې بشارت دنیوي ورسته د بشارت اخروی نه په نصرت سره دا غچا د پاره چې هغه بدلا اخلي په قتال سره او په جنگ سره الله ور هغه مدد کوي ثم بغي علیه دا عطف دې په عوقب باندې مقصد دا دی چې چاله تکلیف ورکړي شو ظلم په وشو او د وطن نوی ستر شو دغه بیا بدلا اخلي قتال کوي الله دې مدد کوي مهاجر دی هجرت وکړ ظلم په وشو او بیت د خپل بدل اخلي اسلام د سر لړۍ په خاطر راځي جنگ کوي الله به مدد کوي بدله د ظلم اغستل د سړي باندې ظلم وشي الله داغه مدد کوي دا الله قانون د الله نظام ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك دا نصرت و مدد دا پدی و جبان دی بأن الله يولج الليل في النهار پدی و دی چې الله قادر دی او داغه د قدرت د نو خونه دادی چې داخلي شپې لرا په ورځ کې او داخلي ورځ لرا په شپه کې دا د الله قدرت او د الله بادشاہي او د الله نظام دی الله رسول نشي کمزور کوله دا انقلابات دلیل لري باندې چې الله د قدرت والا ذات دی داخله ول د شپې په ورځ کې دادی چې کله شپه وګد شي ورځ لنډ شي نو شپه د ورځې نه صبر خراونی داخله ول د ورځې په شپه کې او د غرنګي د شپې په ورځ کې دیو بل لنډواله او د وګدوالي ته اشاره ده څه ساتونه د ورځې زیر شي څه ساتونه د شپې یو بل نه اخلي یو بل نه حسرانیس وان الله سميع بصير او په دې خبره باندې ځان پوي کا چې یقینا الله وان الله دا ماته پمخ او دا خبره نصرت ذکر الله تعالی کوي دا مدد په دې وجه دی چې الله ارڅ اوري او پر سباندې غلیدون کې سميع او بصير ذات هغه یې چې مؤمن باندې ظلم کیږي زیاتی به کیږي الله کومک کوي ذالک بان الله هو الحق بل خبر دا کومک د الله د مظلوم او د مهاجر سره په دی وجه دی بیا ذالک کی اشاره یقینا الله هو الحق امدا الله یقینا رښتینی دی او حق دی او بندگی دی حق دا عبادت د حق دی دا معبودی بر حق دی وان ما يدعون من دونه غجدي ود بندگی کی غیر د الله نه هو الباطل اغه باطل او برباد دی بی دلیل دی او بل باطل هغه چې هیڅ قدرت نه لري بلکې هغه مخلوق دی ناجیبه تاسو بندگی د مخلوق کوي او خالق هم پرې خیره بندگی د مصنوع شي کوي چې جوړ شوی د صانع غم پرې خیره چې جوړون کړي وان الله هو العلي الكبير او یقینا الله تعالی او چد په خپل ذات کې الکبیر او لوی دی او چد د اوچتو صفاتونو خاوند دی او د لوی ذات والا دی نو بار سباندې قادر دی قدرت لري الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير علتنا نصرت د مجاهد د پاره ذکر شو انقلاب د شپې او د ورځې باندې دارنګي په ذکر کولو د قدرت د الله اوس دلایل عقلیه د الله د قدرت او د الله د نصرت د پاره دلایل ذکر شو الله په انقلاب د شپې او د ورځې قادر دی نو په نصرت کولو باندې د مجاهدینو مظلوم قادر دی بل نصرت د دې لپاره الله کوي چې تیاری پرنا بدل شي لکه څنګه چې د شپې او د ورځې
دویم علت دا ذکر کې چې نصرت د الله حق دی او د نور نصرت هیڅ دی، ځکه چې الله حق دی او د نور معبودان باطل دي. نو الله مدد کولی شي، نور علیه مدد نشي کولی. او دې کې اشاره ده د الله د نصرت مقصد ته چې الله ولې مدد کوي. د دې لپاره الله مدد کوي چې د الله توحید ښکاره شي او دارنګې د شرک بطلان ښکاره شي. د دین وروسته عقلي دلایل: الم تر ان الله انزل من السماء ماء، ایا نه ګورې ته یقینا الله را نازلوي د بره نه اوبه. بره څه شی دي؟ وریځې دي. دا دلیل عقلي دی د توحید چې مخکې ایت اشاره شو په آیات سره. الله د قدرت د نخونه یو نښه دا ده چې بر اسمان نه اوبه راوري. فتصبح الارض مخضره، نو بیا وګرځي ځمکه تکه شنه پس د باران د نازلېدو نه. ځمکه څه شي؟ هغه راشنه شي. ان الله لطیف خبیر، یقینا الله خاص هغه ذات دی چې هغه باریک بین دی. لطیف هغه چاته وي چې هغه پټ شیان دي، باریک بین وته. خبیر دی په هر څه باندې خبردار ذات دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، د دې الله په اختیاراتو کې دي هغه څه چې اسمانونو کې دي او هغه څه چې ځمکه کې دي. وان الله لهو الغنی الحمید، یقینا الله خامخا دا بے پروا ذات دی دی چا پروا نه ساتي او ستایل شوی ذات دی. حمید ستایل شوی دی، یعنی هیڅ چا بندګۍ ته ضرورت نه او نه د چا ستایلو ته ضرورت لري. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض، نور عقلی دلائل. ته سوچ نه کې یقینا الله هغه ذات دی چې ستاسو د پاره تابع کړی دی هغه څه چې په ځمکه کې دي. دا څه چې ځمکه کې دي دا د الله د قدرت نښې دي چې انسان ته تابع کړي. دا دلیل دی په دې باندې چې ځمکه او ما فیها د انسان لپاره پیدا شوي دي، د هغې لپاره تابع ګرځول شي. دا بل عقلي دلیل دی د الله په توحید. والفلک تجری فی البحر، تابع کړي د کشتۍ چې روانه ده په سمندر کې بامرې په حکم د الله. والفلک تجری، کشتۍ روانه ده فی البحر په دریاب کې بامرې په حکم د الله. دا لوی لوی غټ غټ سمندر کې کشتۍ دي، انګوټونه دي. اوس خو نن سبا ډېر غټ بلاګانې دي، بسته بسته اډېږي پکې، یارې ته کته پورته کېږي. ویمسک السماء، رانیولې او راټینګ کړی دی اسمان امدی الله ان تقع علی الارض، چې په ځمکه باندې را پریوځي. الله اسمان راټینګ کړی دی، نه اسمان را غورځېږي او نه د هغې نه څه شی په ځمکه را غورځېږي. یو وخت کې دا اوازه وه چې یو سیاره د خپل مدار نه وتلې ده او د ځمکې سره به ټکر کېږي او ځمکه کې به زلزله کېږي. نه، الله د دې خبر ورکړی دی دې صورت کې چې اسمان الله راټینګ کړی دی ان تقع علی الارض، چې هغه دې را پرېوځي په ځمکه باندې. ان الله، یقینا الله بالناس، په خلکو باندې خاص لرؤوف الرحیم، خامخا شفقت کوونکی او مهربان ذات دی. الله خپل نعمتونو بشمار نعمتونو کې په موږ رحم کړی دی. وهو الذي، او دا الله هغه ذات دی، احیاکم چې تاسو ته ژوند درکړی دی. ثم یمیتکم، بیا به مرګ راولي. ثم یحییکم، بیا به تاسو ژوندي کوي. ان الانسان لکفور، یقینا انسان خامخا ناشکر دی. هغه د الله د نعمتونو نه ناشکري کوي. انسان باندې درې حالات راځي. اول دا دی چې انسان هیڅ نه و، ژوند یې ورکړ، بیا مړ دی او بیا ژوند دی، حساب و کتاب دی. لکل امت جعلنا منسکا، د پاره د هر یو امت مقرر کړې ده مونږه طریقه د بندګۍ او د عبادت. هم ناسکو، چې دوی په هغې په طریقه باندې روان دي او بندګي کوي. لکل امت جعلنا منسکا، په دې جمله کې منسک حق او باطل دواړو قسمونو ته شامل دی. ځکه منسک په اصل کې هغه لارې ته ویل کېږي چې انسان هغې باندې ځي او هغه د عادت وګرځي، هغې ځي راځي د پاره د خیر یا د شر. نو جعل تکویني او دارنګې تشریعي دواړو ته شامل. لکل امت، د پاره د هر یو امت او جماعت، جعلنا منسکا، من مقرر کړی دی په تقدیر کې لاره د بندګۍ چې پای باندې ځي. فلا ینازعنک فی الامر، دی تا سره ستا په دین کې جګړې نه کوي. د هر امت دپاره الله وضع شوی دی یو طریقه د بندګۍ د عبادت. منسک معنا شریعتا و متعبده،
هم ناسکو چې دی پای باندې روان دي نو فلا ینازعنک فی الامر دی تا سره جګړې نه کوي ستا په دین کې چې تا ته الله کوم دین او کوم شریعت او قانون درکړی دی وادع الی ربک ته دعوت ورکوه د رب طرف ته انک لعلی هدی مستقیم یقینا ته خامخا په هدایت باندې برابر یې ستا کار دعوت سره دی وادع الی ربک دغه دعوت د رب طرف ته ورکوه او په دې باندې کله کوسیږه انک لعلی هدی مستقیم ته په هغه سمه لاره باندې چې کومه د هدایت لاره ده وان جادلوک کړي د تا سره جګړې کوي په توحید د الله کې فقل الله اعلم بما تعملون ورته وایه الله خبردار دی په هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ څه چې کوئ الله په خبر دی معنا الله به تاسو سره حساب و کتاب به کوي او سزا به درکوي الله يحكم بينكم يوم القيامة الله تعالی به فیصله کوي ستاسو مینس کې په ورځ د قیامت کې فيما كنتم فيه تختلفون هغه څه کې چې تاسو اختلاف کوو علم تعلم آیتن پوئی ان اللہ یقینن اللہ یعلم فوئی ما فی السماوات والارض پاس باندی چی اسمان و زمکہ کی دی ان ذالک فی کتاب یقینن دا طول حس پلوح محفوظ کی لکل شوی دی علم کلی دا اللہ تا اشارہ دا علم تعلم ان اللہ یعلم آیتا با دی خبر باندی نا پوئی گی چی یقینن اللہ پوئی گی پاس باندی چی اسمانون و زمکہ کی دی ذکر پی پوئی گی چی ان ذالک فی کتاب دا عرص دا اللہ پا آغا لک کی دی چې الله کوم لیکل کلی دی لوح محفوظ نو سوال لازم چې دا خو وړي ګرانی نه ان ذالک علی الله یسیر دا په الله باندې ډیر آسان کار دی چې الله په هر څه باندې پوهیږي او هر څه لیکلی دی یو علم دی یو لیک دی الله په پوهیږي هم او الله هر څه په لوح محفوظ کې لیکلی دی دا غټه خبره ده ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا بندگی کی دی د الله نه سوا دا چا بندگی باندې څه دلیل نه دی راغلی وما ليس لهم به علم او نه د دې سره په دې باندې څه دلیل شته وما للظالمین من نصير نشته ظالمانو لرا څوک مددگار واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات کله چې لوستل کېږي په دوی باندې زمونږ آیاتونه ښکاره مقصد والا چې معنا او مقصد ښکاره دی تعرف في وجوه الذين كفروا المنکر ته معلومه په مخونو دا کسانو کې چې کافران دي المنکر خفغان چې ته مخته ګوري بس مخ به د تریو ترشنی ولا یو خفه بناست تعرف في وجوه الذين كفروا المنکر یی به ته په مخونو دا کسانو کې چې کافران دي خفغان یا انکار دا وجه د دین چې دا ولی توحید بیانی یوازی خفگان باندې کفایت نکیږي چې دا خفره نه یکادون نزدې دي استونا چې حمله وکي بالذین پاغه چا باندې یتلون علیهم آیات دینا چې هغه په دوی باندې آیاتونه زمونږ لولي یوازې خفگان خو اکتفا نه کوي که توحید بیانې نو تا ته لاس دراچي قل ورتو افنبئکم بشر من ذلک قل ورتو افنبئکم آیا خبر کم ز تاسو را بشر من ذلکم په یو بد شي باندې د دین اخوا پړې ناکار سره د دین چې هغه څه شی دی النار اور دی النار یو ناکار سیز دی چې ستاسو د پاره دی لکم النار ستاسو د پاره اور دی بدترین یا النار فیک النار پتا کې اور دی په دن نظر کې بل شوی دی لک النار فیک النار قل افنبئکم آیا پس خبر درکم تاسو ته افنبئکم آیا خبر درکم تاسو ته دا څوک چې د حق په مقابل کې تریو تریخ کیږي او سورشین کیږي د حمله اراده لري او ته سړیا کی د پتا کې اور بل دی بشر من ذلک په بد شی باندې د دې حالت نه چې پتا کې دی اور دی النار منا لکنا استاد پار اور دی یا فی النار پتا کې اور بلی د دین د وجنه د حق د وجنه چې دا څه بیانې وعدها الله وعدد الله د دې اور دا چا سره چې کافران دي وبئس المصير او ډیر بد دي زید ورتلو دا اور یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ای خلقو بیانېږي او مثال وګورته کیدی
ان الذين تدعون من دون الله یقینا کسان چې تاسو ته را مدد شوی وي سوا د الله نه لن يخلقوا ذبابا دی هیڅ کله نشي پیدا کولی یو مچ ولو اجتمعوا له اگر کټول د دنیا معبودان د دې لپاره راجم شي او راغون شي یو میدان کې چې راځي مچ جوړو هغه کې روح اچو وان يسلبهم الذباب جوړول خو فریدا کچې ته وتښتې د دوی نه ذباب او مچ شي انس شي د دې د طعام نه وتښتې یا د دې د بدن نه څه واخلي لا يستنقذوه منه اغت نشي خلاصوله جوړول خو پرېدا ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غختون کې هغه چې داغه نه غختل کی کله چې دوی د قران د بیان په وخت کې شور او جګړې جوړ کړي هغه وطن نیو مثال راغی وته لغوه کې واجب مثال بیانې ذکر د ذباب د ټول مخلوق نه چې واجب مچ ذکر دا دې چې د دې درگاہونو کې یو دا مچان زیات پیدا کی بل دا مچ چې دا ناقص الخلقیت دی یعنی په ټول مخلوق کې د اندامونو او د خلقیت ناقص او کم او کمزور دی نو چې دی یو ناقص مخلوق چې مچ دی نشي جوړول نو بیا هغه خلا پرې چې مچ ته په خپل خلا او پنجه کې شی واخلي هغه ته نشي خلاصول وسه نشته نه دی اختیار نه دی ایجاد لري او نه د ضرر د دفع کولو نو د شي کمزوري مخلوق نه څنګه حاجت راکړي د مثال مقصد دا دی ضعف الطالب والمطلوب نو ځکه الله وی طلبون کې او طلب کړی شوی دواړه کمزوري دي طالب کې یو معنا دا چې سنم طالب دی چې د مجنت شي اخلاص کی او مطلوب هغه ذباب دی چې هغه شي تختولې یا طالب دا مشرک دی او مطلوب دا هغه غبود دی چې دا داغې نه سغواړي ما قدر الله حق قدره دی عزت نه دی کړی د الله هغه عزت چې مناسب دی د الله سلام باج معنا کوي ما قدر الله ما عرف الله دی الله نه دی پیژندل حق قدره هغه مناسب پیژندل د الله د شان سره چې دی الله او پیژني کله الله پیژندل وینو د سره به هیڅ شی نه شریک کړي او خاص کر هغه سیس چې هغه مچ نشي جوړولې یا د مچ نشي نشي خلاصولې ان الله لقوي عزيز یقینا الله زور ور ذات دی او قوي ذات دی قوي دی قدرت لري هر څه کولای شي او عزیز زور ور دی څوک غالب کېدل نشي قوي او عزیز ذات پرې دی او د سې چا پسې زی چې هغه نه ځان خلاصول شي نه بل خلاصول شي الله یستفی من الملائکه الله ورکه د ملائکونه رسولن پیغام رسون کی ومن الناس د انسانانو پیغام رسون کی معنا دا چې ملائکه په خپل اختیار کې نه الله رب العالمین ورکه او الله رب العالمین دارنګي د انسانانو ورکه ان الله سميع بصير یقینا الله ارس اور یو پر سب باندې پوي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم پوي دې د الله باغ سب باندې چې د مخلوقاتونو مخکې یا رست سديم وړاندې حالات الله ته معلوم دي ورستیم وإلى الله ترجع الامور او خاص الله ته ټول هر څه واپس کی واپس دي ټولو کارونو الله ته يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الکله چې بیان د احوالو د مشرکان وشو نو خطاب مؤمنانو ته دی هغه امور سره چې پای باندې کامیابی د دنیا او آخرت لاس راځي او د الله د مدد مستحق سرهږي جوړيږي چې هغه څلور اوامر دي په آیات کې او څلور دغه پرستی آیات کې دي یا ایها الذین آمنوا یذیمان والاو ارکعوا رکوع کوي وسجدوا سجده کوي الله تعبدوا بندگی کوي ربکم د خپل رب دلته رکوع سجده خاص ذکر کړه د دې په خاطر باندې چې دا خاصه بندگی ده او عبادت عام د رکوع سجدي نه دا ټول عبادت بدنی او مالی او ته شامل له او عبادت بل د رکوع سجده کې فرق دی د عام او سرکشانو نه عام سرکشانو په قیام سره مشکل نشته ودریږي هغه خو رکوع سجده نه کوي دیو جنا مانځي کې مهم ارکان رکوع او سجده ده رکوع سجده دا فرض دي په مانځي به د رکوع نه راوچتېدل
قومه چې وته وي هغه واجب ده. د سجدې نه راوچتېدل جلسه چې وته وي دا واجب ده. د دې واجب په ترک سره به سجده سهو لازمي. نن سبا اکثر خلک مونږ کوي خو رکوع نه اوچتېږي نه، ډایرکټ سجدې لږي. دی د واجب پرې خستون کې دي. د دې عمل تکرار سره منظم د منځري پاسې دي. دا مونږ سمون نه دی چې هغه کې د رکوع نه وروسته اوچت نشي یا د سجدې نه بس سر په قدر اوچت کې کربوړي بشانه. مونږ صحیح طریقې سره وفعلوا الخير، د ټولو خو کارونو کوون کې جوړ شئ. دا د عبادت د عام ښه اخلاق د مخلوقاتو سره احسان، نفلی عبادت، نفلی کارونه احسان، ښېګڼې کارونه دا ټول بیا په دې کې داخل. وفعلوا الخير، څومره چې د خیر او د نیکۍ او د ښایسته کارونه دي هغه وکئ. لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. په خیر کې صله رحمه، یتیم سره کومک، دارنګې مسکینانو سره کومک، ټول د خیر کارونه هغه بدني وي که مالی وي، د فرضو نه وروسته دا ټول دې کې شامل. ارکعوا واسجدوا کې بدني عبادت منځ، وعبدوا ربکم کې مالی بندگی، وفعلوا الخير کې ټول هغه نوافل او مستحبات او سنت دا ټول وکړئ. لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. نو دې سره نصرت او فلاح حاصلي. بل وجاهدوا، جهاد کوي. وجاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کوي په لار د الله کې حق او مناسب جهاد. مراد د جهاد نه دلته عام دی. مجاهده د نفس، د شیطان سره مجاهده، د ظالمانو سره په معنا د کوشش وباسئ، زحمت وباسئ د الله په لار کې مناسب چې څومره دی وس کیږي. که هغه جهاد د نفس سره دی، که د شیطان سره دی، که د ظالم او د کافر سره دی. خو بهترین جهاد پکې دا دی چې اول د نفس اصلاح وکړه. هو اجتباکم، دی الله غوره کړي استي تاسو لره. هو اجتباکم، د دې نه شپږ علتونه د جهاد د پاره ذکر کړي. اول علت دا دی چې هو اجتباکم، الله تاسو غوره کړي او منتخب کړي استي د جهاد او دعوت د پاره. لکه سورۃ آل عمران کې تیر شو کنتم خیر امه، نو په دې خاطر باندې به تاسو باندې لازمي ده. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، الله د دې لپاره تاسو غوره کړی استي. دویم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، په تاسو باندې د دین په اعمالو کې، د دین په دعوت کې څه حرج او تنګسیا نشته دی، بلکې د وس مطابق د تاسو نه هر څه غوښتل شوي دي. د خپل وس مطابق د الله د دین خدمت وکړه، الله دین ته دعوت ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بلغوا عني ولو آیا، یو آیات ولنی د معنی ورسوا. الله په دین کې بتا باندې سم مشقت او زور او تکلیف نه دی خیم. دا دویم ملت. دریم ملت ابیکم ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم دا مجاهده او جهاد دا د ابراهیم علیہ السلام د ملت نه خدام. ملت ابیکم ابراهیم دا دین دې ستاسو د پلار چې ابراهیم علیہ السلام دی، دا داغه طریقه وا. جهاد د ملت ابراهیمی نه خدا. هو سماکم المسلمین، څلورم دا دی چې ابراهیم علیہ السلام ستاسو نوم په مخکې کتابونو کې او په دې قرآن کې د مسلمانانو یې خیره. هو سماکم المسلمین کې دوه توجیهات. یو دا دا چې دی الله په تاسو باندې نوم د مسلمانانو یې خیره په مخکونو کتابونو کې هم په دې کې، یا هو ضمیر راجع د ابراهیم علیہ السلام ته هغه ستاسو نوم یې خوستلی دی مسلمانان. من قبل، مخکې د دې قرآن او فی هذا، او په دې قرآن کې یعنی نورو کتابونو کې تاسو ته مسلمانان ویل شوي دي په دې قرآن کې. لیکون الرسول شهیدا علیکم، د دې لپاره چې شي رسول صلی الله علیه وسلم شهیدن بیانونکي علیکم په تاسو باندې د دې دین. وتكونوا او شی تاسو شهدا بیانونکي د دې دین علی الناس په نورو خلقو باندې د دعوت کار کول. فاقیموا الصلاة، نو پابندی سره وکئ مونځ، واتوا الزکات او ورکئ حق د الله په مال کې. واعتصموا بالله، منګولې ولګوئ په دین د الله باندې. وهو مولاکم، دا الله ستاسو مولا دی، مددگار دی. فنعم المولا ونعم النصير، دا الله خستا مولا دی او مددگار دی
او دوست او خستا مدد کوونکی نعم المولا الله بهترین مولا دی ولایت د الله بهترین ولایت دی دوستی د الله بهترین دوستی دا ونعم النصير او خستا امداد کوونکی دی د الله خستا امداد کوونکی په دې آیاتونو کې د دې امت صفاتونه بیان شو او اشاره دي ته وشو چې اقامت د مانزه او د زکات او د الله په دین باندې منګولې لګول د الله د نصرت د پاره ډېر مهم کارونه دي او دارنګه دعوت او د جهاد د پاره په دې باندې تثبت حاصلي آخر د صورت کې مؤمنانو ته زیره چې تاسو ته د الله دوستی حاصله ده او د الله دوست څوک هغه د الله د مدد مستحق د الله مدد به وسره کی دلته کې آیو الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم کی مسله د سجدې ده دا سجده شته که نشته ځینې علما وایي چې سجدې په قرآن کریم کې پنځلس دي امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه او اکثر اهل العلم هغه وایي 14 سجدې حج کې یو سجده ده او دارنګه سورۃ صاد کې سجده ده لیکن امام شافعی رحمت الله علیه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی پنځلس آی کی بیا ده امام شافعی وی سورۃ حج کې 2 سجدی دي او په سواد کې نشتا د پنځلس شوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی نه په حج کې یو سجده ده او سواد کې بل ده هغه په سورۃ حج کې یو سجده مې او دا یو روایت د امام احمد نم نقل بیا د دې په نسبانه سجدي پنځلس دلایل هم په دې باندې دي چې دا سجده ثابت ده او شوی ده روایت د عمرو بن العاص په دې باندې دلیل یو روایت ابو داود کې د اسناد واه سره چې قران کې 15 سجدي به پیات کې دا خبره وجاهدوا فی الله حق جهاده دلته جهاد عام دی موږ مخکې اشاره وکړه عام دی په جهاد کې د کفار او ظالمانو سره او د خپل نفس سره به حق جهادي سمانه حق جهاد هغه چې هغه د الله د دین په خاطر باندې وي دارنګي پای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه بل الہم فلہم داسی وشي وجاهدوا فی الله حق جهاد اول اصلاح د نفس وکړه دا ډیره مهمه به دا رنګي د اصلاح د نفس نه وروسته خپل وس مطابق د ظالمانو او د کافرانو سره مجاهده ولی ځکه چې هو اشتباکم الله تاسو غره کړی چې د دین لپاره او د نصرت لپاره نو دا داعی شو د جهاد ده ځکه چې څوک الله غوړه کړي نو هغه لپاره د الله د دین خدمت وکړي د الله د دین نه داغه د دین دشمنان دفع کی په جهاد سره د نفس سره مجاهده وکړي هغه څه چې الله هغه باندې خپه کیږي هغه نفس باندې بند کی چې دا نشي کول مجاهده د نفس سره به تر کې مالا يرضا چې الله سره غواړي هغه باید الله حرام کړی دی نفس هغه نه بند وما جعل علیکم فی الدین من حرج اشاره دی ته چې اسلام کې تکلیف نشته تکلیف به مال یطاق نشته بلکې ټول دین آسان نو الف لام په دین کې استغراق د پاره د دې وجنه د فقہی قاعده ستر شوی دی چې المشقه تجلب التيسير مشقت چې کله را پیدا کیږي نو تيسير آسان ځان سره راوړي مشقت پیدا شد التا آسانتیا وخت وما جعل علیکم فی الدین من حرج اسلام کې مشقتات او تکالیف نشته بس فتقوا الله ما استطعت ملت ابيكم ابراهيم په دې دین تاسو کې توسعه د سي توسعه لکه څنګه چې تاسو د لار ابراهيم په ملت کې وام یا اتبعوا ملت ابيكم ابراهيم یا منصوب په مصدریت سره دی په حذف د مضاف سره وسع دینکم توسع ملت ابيكم ابراهيم یا منصوب په اغراء سره دی اتبعوا او الزموا ملت ابيكم ابراهيم یا اختصاص دی چې وما جعل عليكم في الدين من حرج اعني ملت ابيكم ابراهيم دیر اعرابونه بکشتا ابي ذکر ویل ابراهيم عليه السلام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پلارانو کې راځي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسماعیل علیه السلام ته رسیدل او اسماعیل علیه السلام د ابراهيم علیه السلام بچو نبی امت ټول په دې کې شامل شو ځکه نبی علیہ السلام د ټول امت د پاره پلار دی بل په دې کې اغلبیت دی ځکه اکثر عرب چې د ذریه د اسماعیل علیہ السلام نو هو سماکم المسلمین من قبل دی ابراهیم علیہ السلام مخکې د نزول د قران نه په نور کتابونو کې تاسو ته د مسلمانانو لقب درکړل یا الله
واشتباکم الله تاسو له غوړه کړی استئ او دغه رنګ الله تاسو باندې نوم د اسلام مسلمانانو یې خیرم ستاسو کار څه شه دي هدف ستاسو شه دي هدف دا دی ليكون الرسول شهيدا عليكم رسول به تاسو ته مسله رسي او تاسو به نور خلکو ته رسو تاسو مکلف یې په تبلیغ د رسالت باندې دعوت بس شي ته فاقیموا الصلاة واتوا الزکاة واعتصموا بالله نو چې کله الله تاسو ته دا کرامت درک د عزت نه د الله بندگی وکړي بدنی او مالی واعتصموا بالله اختلاف مکوئ واعتصموا بالله منګول د الله په دین باندې ولګوي ځکه اختلاف سره تاسو قوت ختميږي به د الله دین نشي سنبالول د دین کار نشي کوله واعتصموا بالله سورۃ آل عمران کې ویلي واعتصموا بحبل الله ولی ځکه چې کله مسلمانانو کې بې اتفاقی راشي نو هغه نه د دین خدمت کولای شي او نو بندگی د الله کولای شي د الله په قهر اخته شي لکه نن سبا دشمن غواړي چې مسلمانان نور هیڅ متونوي بس دغه د دې هغه صفونه د دې اتفاق او اتحاد د منځوي نو اخر کې ځکه ویل چې واعتصموا بالله ټول د الله په دین باندې کلک شي او منګولې ولګوي دا د ټولو مسؤلیت دی ایواز د علماو کار نه دی ایواز د عوامو نه دی بلکې ټول د الله په دین باندې کلک شي د الله په دین منګولې ولګوي څوک چې د الله دین اخلي او د لری کوي متمي پرې دی اتفاق او اتحاد ځان کې پیدا کړي هو مولاکم پروا د هیڅ چا مساتې ځکه چې الله ستاسو مددگار او مولا دی او دوستم دی تاسو د الله په دوستۍ کې راغلي استئ د بل چانه هیڅ تمو توقع مکوئ هو مولاکم بس الله ستاسو مولا دی الله ستاسو مولا دی تاسو د الله په ولایت کې استئ فنعم المولا ونعم النصير د دینه به دوستي چیرته چې څوک د الله ولایت کې راشي نو ځکه وای بهترین مولا دی الله او بهترین امدادي دی الله دې زمون په حال رحم وکي الله دې مسلمانانو په اتفاق او اتحاد کې الله دې زمونږه سره کومک او نصرت وکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین معجزه دې ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا دنن عسل خبره پکې شمیلا پخوا معجزه ده ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا د نن عصر خبره پکې شویلا پخوا د نن عصر خبره پکې شویلا پخوا